أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 مطالعه نن کو. چونکہ کله چې په ذوالحجه نو هجری کې او د ذوالحجه میاشت وا ذی قدا میاشت ویلي چې هغه د نو هجری ولا کم حج چې شو د په ذی قدا کې شو، ویلي چې مشرکینو دارزه عدل بدلی کړي وي او ټیک حج چې دا په خپل د نن چې مشکو په دغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم آخري حجۃ الوداع کې راغلو. دا یو خپل یو تاریخ ته دا یو بل موجوده، خو مشرکین مکه بدریز اړول موسم سره به مطابقت باندې حج اعلانات کېدل، لکه مخکې ورستو به کولو، ویلي چې غي دین خپل ذهن په مطابق چلولو. نو دلته الله تعالی نو چونکې دا خطبه دا ورستو چې 13 دا په نو ذی قدا نو هجری کې دا راغله، دا خطبه نازله و او په هغې کې اعلان شوی و چې مشرکین مو نه رسي. نو موږ دا عرض ورستو درسونو کې کړی دا چې ډېر مسلمان داسې وو، بلکې کوم چې ښه مسلمان و هغو زړونو کې دا خبره خو وه چې یاره دا به څنګه چال کېږي چې دومره سخت اعلان وشو چې بالکل مشرکین دي وځي د علاقې نه، دا خو ډېر لوی کشمکش ته او د هغوی زړونه خیرخواهي باندې دا باندې و چې یاره که دا اسلام قبول کړي وغیره وغیره، داسې هم نرم دلۍ وجې نه هم دا وسواسې وې ورسره چې یاره د دې به نتیجه به سره وځي او دې نه خو به فساد پیدا شي، دې نه خو به فساد نه مطلب چې یو جنګ و جدل سلسله به شروع شي او دا به څرنګه چل کېږي، دا وسواسې د هغوی په دماغو کې موجودې وې او خطره وه ورته. اوس دلته کې الله تعالی د هغه خطره، چونکې الله ته پته لګېدی دی ذهنونه یې د سوچونو کې د هغې په مطابق اوس آیات نازلوي. فرمایي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، یعنی تاسو خو که نن ګبراو یئ، تاسو ګبراو کېږئ، تاسو ګبراو چې یاره دا خو یو لوی کشمکش ته موږ مخامخ شو، نو دا به څنګه چل کېږي؟ نو الله یې چې دې کې هیڅ شک نشته، تاسو دا نه مخکې دا نه دي کتلي چې څومره موقع کې الله تعالی د تاسو مدد کړی ده. مواطن کثیره، اکثر موقع کې الله دې تاسو مدد نه ده کړی. و یوم حنین، او خصوصا حنین تذکره یې ورته ده کړي چې یوم حنین یاد کړئ. یوم حنین څه شی و؟ دا کله چې مکه فتح شه نو نبی صلی الله علیه وسلم په مکې کې و چې بني ثقیف بني حوازن دا قبایل جمع شو په طائف علاقو کې دی غو کو مستغی شروع کی چې بای په مکې باندې الغار کو او دا قوت چې غالب شو دا لري کو وغیره وغیره، دا خو صدیو سونو کلونو نه دی باب دا کم قبضې وي هغه خو ختم کړلی شي. لہذا دلته کې فتح مکه چې وشه خصوصا ځکه چې دا د مشرکینو ډېر لوی توړ و، نو دغه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده او نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې غزوه حنین ته تیاری وکړئ. دا علاقه داسې وه چې یو طرف ته غرونه و، بل طرف ته غار و، منځ کې یوه وادي و، په دوی علاقو کې دی آباد و. نو دا مسلمانان د ده ځای نه راووتو، 10,000 دی کې هغه خلک وو، هغه مجاهدین چې نبی صلی الله علیه وسلم سره راغلي وو، انصار هم مهاجرین هم او دې کې نور قبایل والا مسلمانان هم چې مسلمان شوي، نو 10,000 خو هغه لشکار وو او چې هغه بالکل راغلي وو فتح مکې ته یې جنګ و، خپلې قربانۍ خپل سرونه پیش کړي.
خو 2000 دی سره نور تعداد میلاو شو. دا هغه و چې فتح مکه چې وشله په دې علاقې کې چې کم مخکې نه مسلمان و هغه څرګند شو او څه نوي اسلام قبول کو هغه ویلو چې موږ اندر سره شو. او ډېر پکې دا هم روایت کوي چې داسې مشرکین هم چې هغه چونکې د هغې کړي وو خو لیکن یا خو د مشرکینو اعلانات نه شو نو اجري کېږي. خو دا واقعه ورته الله تعالی دې دپاره بیانوي چې اوس هغه واقعه یاده کوي ټیم تاسو ختم نن ویلې نن خو تاسو قوت کوئ. نو لہذا دی روان شو 12000 لشکر روان شو طائف طرف ته. چې کله دی ورسېدو هغه ځای ته نو هغه ځای نه مخکې بني ثقیف بني حوازن دا ډېر لړاکو خلک وو ډېر تیرانداز وو او ډېر هر څه ورسره وو. دلته کې دی چې دغه ځای ته ورسېدو دغه کې د مسلمانانو اکثر دا خبره په هغه کې لشکر کې پیلاو شوه چې مړه دا موږ ته چېرته شکست راکولی شي. دا اوږده موږ دومره تعداد کې یو دی ته وګوره موږ ته شکست خبرې وکړه. دا خبره الله ته پسند نه شه. نو داسې دی ځکه چې هر کله چې تا مدد شوی یا تا فتح خستی دی ته کامیابي خستی نو د الله مدد سره ده. الله ورته لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره اکثر موقعو کې د تاسو الله مدد کړی و یوم هنین و یونین کې. لہذا دی کې دا خبره پیلاو شه چې موږ ته اوس څوک شکست راکوي. هغه خبره اوس څرنګه دی ته چې کله دی وادي ته ویرغو مانس ته ویرغو نو هغې مخکې نه تیاري کړي وای. و طرف ته خلک ناستو لشکار ناستو بل طرف ته ناستو د بني حوازن او بني ثقیف قبایل چې دا ټول راوتي د طایف خوا او شاو کې او نور انده کې ډېر وو. لہذا هغه طرف نه دی باندې د تیر غیشو باران شروع شو. او حال دا چې دی لاندې و غیشي به پاسه نه ورباندې راتللو ورسره به دا کاڼي دا مختلف طریقې سره. او مسلمان لشکر چې د مسلمانانو دا تتر بتر شو. علامه شبلی خپل سیرت کې لیکي چې 30-40 یای خو سلیمان ندوی د هغې تردید کې هغه باندې نوټ لیکي چې نه 30-40 بلکې 300-400 تعداد باندې صرف هغه مسلمانانو چې ډېر قریب یو هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو او نور ټول تتر بتر شو. دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم په اس سورو اوشي هغه باندې اس باندې غالبا سورو نو دای رکوز شو د هغې نه او جنډا یې په خپل لاس کې ونیوله او اعلان یې وکړو چې زه نبي یم زه ابن عبدالله یم او زه نبي یم زه دروغجونه نه یم. او دا یې دې وجې نه وکړو چې دا یې ښیلو چې که تاسو څوک هم د ځای نه څي زه به بله هم دا جنګ کوم. او دا ودرېدو میدان کې چې څنګه دا ودرېدو بیا ابن حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته ویلو چې ته مخکې شه او ته اعلان وکړه او غږ وکړه چې رسئ. لہذا چې کله راکو دې سره رو چې نبی صلی دا خبره وکړله آهسته آهسته ټول واپس راغللو او نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا یو برپوره حمله یې وکړه. دواړه هغو ته شکست ورکړو. بیا د ډېر لوی مالي غنیمت میلاو هغه یوه ستره سلسله ده یوه کیسه ده یوه واقعه ده. لہذا دلته د هنین طرف ته کوي چې دا ویلي وو د وجې نه و چې تاسو ته مو یوه جټکا ده ضرور درکوله جټکا درته میلاو شوه خو بیا ما د تاسو مدد وکړو. اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغني عنکم شیئا. څه ټیم چې تاسو کې غرور راغلی او تاسو کې تکبر راغلی د څه خبرې چې نن خو موږ ډېر کثرت شوي موږ دومره تعداد کې خو چې ته موږ نه یو جمع شوي نن دومره تعداد کې جمع یو. فلن تغني عنکم شیئا مګر الله یې ویلي چې فتح مکه و 30000 تعداد د غزوه تبوک کې هم جمع شوی خو هغه د بعد واقعه ده. لہذا دلته کې یی چې دا تاسو کثرت چې کوم خبره وه په ذهن کې هغې تاسو ته هیڅ مدد نه کړو. فلن تغني عنکم شیئا هیڅ مدد تاسو ته نه وکړو. وضاقت علیکم الارض بما رحبت او ځمکه دومره وسعت باوجود چې ډېر میدان او ډېر خو تاسو باندې راتنګه شوي وه. دا څه د تاسو خپل تعداد باندې بروسه وکړه. لکه نن مسلمانان یایي چې یاره موږ هتیار نشته سره مقابله چې ته کولی شو. اوس ایران سره باندې ویلي هغه راغلی و چې هغه ته ایران وړیکه لیدی شو. ایران ته وی چې دا به ما څه مقابله وکړي امریکا خو سوپر پاور ده لیکن نن امریکا ټولو ته منت کوي چې راشئ چې د جوغه خلاص کوي ورته ټولو انکار وکړو. نن هېڅوک ورته موږ تاسو ته نه درسو او دا پساو ده. لہذا دلته ځمکه چې تاسو باندې تنګه شه لہذا قوت نه وي د الله مدد وي او د الله مدد د ټیم هغې سره ده ایران سره ده. الله غیبنه د هغې مدد کوي او د هغې هغه صرف میزایل دمرو چې دی جزونه
مرزونه دي ارڅه ناکام کړلو تر اوسه پورې الله دې کې چې مخکې ناکام شي. وضاقت علیکم الارض بما رحبت او مسلمانانو ته چې وصیت کوي ما دې تاسو مو یوم هنین کې کړه تاسو هغه کثرت تاسو ایستاده تی ایس فایده نه کړه هغه باوجود دومره کثرت باوجود د زمکه دومره وسعت باوجود تاسو باندې راتنګ شه ثم ولیتم مدبرین او بیا هغه د بعد تاسو بالکل منډه مکړلو منډه مو واخستلې په سټ لاړی ثم انزل الله سکینه بیا الله چې تاسو باندې ما الله تعالی سکینت نازل کو سکینته علی رسوله خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او مؤمنین باندې سکینه څه اطمینان ورکو بروسای ورکا یو قسم بیاي حوصله ورته ورکا د سکینتو چې دی واپس راغونه اول چې دی تتر بتر شي لہذا اصل لږغونې ټیم دی پر دیته وجټ کامل اوسه الله چې بیا ما تاسو باندې سکینت نازل کو خپل رسول باندې او مؤمنین باندې وانزل جنودا لم تروها دا هغه مدد ته چې الله بار بار هر ځای کې هر موقع کې هر وخت د مسلمانانو کې چې غټي می کولو سنې کوي وسنګي الله غیبانه مدد کول شي دا د روس په مقابله کې الله تعالی د افغانانو مدد کړو داسې تاریخ ته یو لہذا فرمایي وانزل جنود لم تروها وما خپل لشکر داسې درواستلو چې لم تروها تاسو نزيد نه درو خو د غیزر سره وعذب الذين كفروا ما عذاب ورکو ما سزا ورکا چاته هغه خلکو ته چې هغه کفر کوي انکار د حق نه انکار کوي وذالک جزاء الکافرین او د کافرانو بدل دغه ده الله دې مشت قرآن فهم را کی دین فهم را کی دې سمجھ را کی دې په مطابق عملی زندگی فردی اجتماعي مشت جوړونی توفیق را کی رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوب کړي د کار خیر کې مشتول ته خپل حصے چونی توفیق را کی رب کریم ایران ته فتح ورکړي رب کریم ایران ته کامیابی ورکړي ایران او د ایران ملګرتیا چې څوک یو ته کامیابی ورکړي امریکا نست نابود کې ناکام او نامراد کې اسرائیل نست نابود کې ناکام او نامراد کې او دې څوک ملګرتیا کوي رب کریم اغا ناکام کې هم غلوب کې رب کریم ته اسلام ته فتح ورکړي مسلمانانو ته فتح ورکړي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي کمی کمزوري او کمی بے اتفاقی مشکل دي موږ نو بس رب کریم ته دې موږ دا دعاګانې قبول کړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار ټول د روزګار کې برکت واچي به اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څو قرضداري قرضونه اعلان کړي چا به نور مسائل مشکلات او ګیریا حل کې ورکړه حاجتونه پورا کړي رب کریم کشمیر او فلسطین ته خپل وطن نصیب کړي رب کریم موږ څومره عزیزان رشتہداران د دنیا نه لړ ټولو ته مغفرت نصیب کړي رب کریم خلیل ساعتونه دي د موږ مور پلار د موږ خويند رونو عزیزان ټولو قبرونه دي نور منور کړي رب کریم د رمضان اخیری ساعتونه دي قبولیت وخته رب کریم ته مرګ پر مشتنک عمل توفیق راکړي مرګ وخت مشت ایمان نصیب کړي مرګ د بعد مشت مغفرت نصیب کړي رب کریم د قبر د عذاب نه آخرت تکلیفات او حساب کتاب سختو نه موږ وسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مشت توبه نصیب کړي جهنم نه موسته پولیس رات په لري مشت مور پلار ته خويندرونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته رب کریم ته خپل روشنی نصیب کړي رب کریم ډېر اخیری ساعتونه دی په دغه مبارک وختونو کې ته موږ د ټول دعاګانې قبول کړي رب کریم ته د موږ دعاګانې قبول کړي رب کریم ته د موږ دعاګانې قبول کړي اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.